نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو کامیابی بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښی دا پوره دین به مونږ کې څنګه راځي او په ټول انسانیت کې به څنګه راځي. ورونو دې لپاره محنت او خوارۍ ته ضرورت دی. نه چې مونږ وګورو هر طرف ته خفګانونه دي، تکلیفونه دي، لکه درواغ څوک ګناه نه ګڼي، بهتان څوک ګناه نه ګڼي، چغليخوري څوک ګناه نه ګڼي، پردی حق وال څوک ګناه سره نه ګڼي. ورونو دا خبره چې الله تعالی دا وعده کړې ده په قرآن پاک کې، دا د الله فیصله چې یو شرک والا نه بخمه او یو چې څوک ریاکارۍ پاره یو عمل کا نه بخمه او یو چې 1 روپۍ حق یا چا خوړلی او قرض یې و کوم داسې یې خوړلی او مسلمان 1 روپۍ جهنم له به پکې ځي. دا د الله فیصله، الله یې زه نه معاف کومه. دا 3 کسان نو مونږ او ستاسو چې لږ دین سره علما کرامو سره جوماتونو کې کینو چې مونږ دین زده کړو. کله نبی علیه السلام 23 کاله تبلیغ کړی مکه معظمه مدینه منوره کې، اخیری په حجت الوداع کې عرفات په غونډۍ باندې 1 لک نه ډېرو اصحاب کرامو اجمعینو ته خطاب وفرمایه، ورته ویل چې کوم دین چې الله ما ته رالېږلی و آیا تاسو ته ما رسولی که نه؟ ټولو صحابه کرامو په یوه ژبه ورته 3 ځله ووایي چې بلکل موږ ته دین هم را رسولی او دین حق ته مدا کړی دی. ورته وایي چې که مکه کې ایساره کې 1 پلکه مونځ دی، که مدینې منوره کې ایساره کې 50 زره باندې مونځ دی، که الله په لیار کې ووته یو په یو کم 50 کروړه باندې مونځ دی. نو صحابه کرامو چا وخې او د کچرې او د هغه کوم پلو مخ و که نه نو وواته، نو هغه 1 لک اصحابانو کې یو اصحابي واپس مدینې منورې له نه راغلی. دومره غټه قرباني چې وطن یې هم پرېښوده، ښځه الواد هر څه یې پرېښوده. دینه غټه قرباني به سره له قیامت ته ورځې پورې بل څوک ونه کړه لکه اصحابه کرامو چې کړې. په کابل کې ما قبر لیدلی حضرت تمیم داري رضی الله عنه، چې کابل کې لکه 50 قبرونه افغانستان کې، په چین کې، په روس کې، په ټوله دنیا کې خواري. قیامت په ورځ به دا اصحابه کرام راوچتږي او الله ته وایي چې موږ ستا دین دپاره دلې راغلي وو، مونږ خپل بچي او کورونه او دار څه پرېښي وو. نو مونږ له پکار دي چې تبلیغ کې سې روزه ولګو، کم از کم چې جمعې شپې له سې جمال له لاړ شو چې مونږ په زړه کې یو درد پیدا شي، یو مسلماني را کې پیدا شي، انسانیت را کې پیدا شي چې الله سره جوړه وکړو. دا کوم عملونه چې مونږ کړو دا خو ډېر زیات مسلمانۍ عملونه نه چې مونږ کوم کړو. الله تعالی مونږ او ستاسو باندې رحم وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ مسجد نبوي ته داخل شو، نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو کوم عمل کړی بیګا؟ ته چې یا رسول الله ما اوس عمل نه کړی. ورته چې بیا هم لږ څه خو به کړي وي چې سوچ ما کړی دی چې کله کټ کې ځم لاسمه ما ووي چې یا الله زما بدن دومره غټ کړي چې په جهنم کې یو ځای شم او ټول مسلمانان جنت له لاړ شي. ورته وایي چې الله تعالی تعالی په زیاره در باندې او وایي چې 2 لکه نیکۍ ستا په عملنامه کې ولیکل شي، خالي په سوچ باندې چې عملي طور یو کار وکړي څومره غټ ثوابونه وي. ورونو بس جمال له جمعې په شپه باندې ځئ، دین علاوه چې کوم داسې روزه ولګوئ چې الله دین پته ورته ولګي چې الله په دین کې څومره مزه او خوند دی. یقین په خدای وکړه چې څومره خوند او مزه کې او څومره فکرونه او دا ختمه کې چې پیښې کې هم نشته. اخیري په دغې شعر باندې به ختم کړم. رحمان بابا چې که د خلکو خیرخواهي لري په زړه کې، ګوره ته مسلماني لري په زړه کې. والسلام.